کافرانو باندې ورو عبداب راشي چې او جنډې نیول ولشته نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا आवाज وکړو علي رضی الله مخ کې را روان دی جنډې راوړل مخ کې پدې کې ورته کافر راووتو مقابله د پاره ویل پتا سو کې څوک پهلوانی کول ولشته علي رضی الله ته فرمایو پهلوانی کول ولایم دیو تروتو چې گزارې وکړو د کافر باندې په د دوز غړې لوي په وجود باندې هغه گزار ورته ورونه رسیدو غزغړې علماء ته کړی بیا په یو بل باندې گزارونه سٹارټ شو حتی کې چې علي رضی الله د مرګ او گزار په د باندې فرته کوم په د غزې باندې ډیرا ک کافر مردار ک بیا ورته بل را وړاندې شو علي رضی الله هغه تم وړاندې شاغم د غزې چې کوم د مردار ک په دې طریقه باندې هغه جنگ روان بیا دا جنډا د مسلمانانو د سي حالات تورور رسیدله چې دا یو زنانه راوچته کړله کله حالات ډیر سخت شو کنه 3000 کسان د 200 مسلمانانو مینس کې جنگيږي جنډا ولې دا مطلب دا چې کم چا سره هغه شهید شو جنډا دغه د لاس ولې یو زنانه راپورته کړه یو غلام ته ور کړله کافرانو په غلام باندې حمله راوړه هغه په لاس باندې جنډه نیولې و په تور باندې ویا غلاس تبریکيږي او په بل لاس باندې جنډه راخلي بیا په کافر گزار کې غلاس تم کټ کیږي هغه جنډه راخلي د مات لاسونه چې د کم پراته د سینې په مینس کې دا سیدا جنډه نيسي حتی چې کافران په هغه باندې حمله راوړي هغه شهید کړي د دې جنډې د بچ ساتلو لپاره دغه غلام صحابي مبارک چې کوم د خپل قرباني ورکړه چې حالات خن نور تیز شول کافرانو ته فتوا لګیدل چې اوس زمونږ مخې ته څوک شته نه نبی له صلوات والسلام ټارګټ نبی له صلوات والسلام مخې ته سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه ولړل حضرت ابو دجان رضی الله عنه ولړل نبی له صلوات والسلام سعد زم ته فرمایي اے سعد فداک ابي و امي ارمي پتا دې زما مور پلار قرباني ولا پخپل بوله نبی له صلوات والسلام مبارک هغه غشي ور کول او د هغه غشي اشتل کافران به مردار اول او دې په دې غشي اشتلو کډیر زیات ماهرو ډیر مهارت الله تعالی ور کړو او د بیا په دې خبره فخرم کو چې زه هغه څوک یم چې ما د نبی له سلام ویل چې ستانه دې زما مور پلار قربان شي اشتل کوا ویلې بل چاته نه دی ویلې ماته ویلې دې بیا فخر کو خوشاله دل په دې خبره د نبی له سلام مبارک کافرانو ته چې فتوا لګیدا چې نبی له صلوات و سلام باندې حمله ورړو دفاع کول ولا داسې خاص څوک نه ښکاری د خدای یو ډېر غټ دشمن عتبه ابن ابي وقاص د ګټه راواغستله او نبی له صلوات و سلام مبارک مخ ته ولاړل چې ګټه ورخوش کړله د نبی له صلوات و سلام مبارک په مخ باندې ولګیدا هغه جنگي خول په کم مغفر چې ورته لکی عربی کې هغه نبی له صلوات و سلام مبارک چولو دا هغه مغفر یو کړی د نبی له صلوات و سلام مبارک په دې مخ کې وردن نشو خدا ګټه ډیره غټه وا زور ډیره غسته د نبی له صلوات و سلام د کوزي جامع خی سایت ته دا دوغه خونه مبارکان چې کوم د دې کې شهیدان کوزه جامع دا شونډه د نبی له صلوات و سلام مبارک زخمی شولا په داسې حال باندې مبارک باندې نه په کرامات شو چې وای کتلې مبارک فرمایي الله داسې قوم به خدای پاک څه کامیاب کی دي ته به خدای څه هدایت وکي چې د خپل نبی دا حال کو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته متصل وحی راځي ہے نبی علیہ السلام د دې خلکو د هدایت او د دې د گمراهی او د عذاب معامله ما سره ده تاسو سره سکار نشته ده دومره سخالات دي ها دومره سخالات دي معمولی شان تګیله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سره ګراله متصل الله تبارک تعالی آیت نازل ک چې کوم معاملې د زما سره ده نستو نابود کولی زما سره دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ناس پاینو باندې کړلې حالات چې کوم ډېر زخمی دي حضرت علی رضی الله عنه ور سره ده او طلحه رضی الله عنه ور سره ده مالک ابن سنان رضی الله عنه ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه دا ته مخ ته ولاړ دي حضرت علی رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم د ناس الله مبارکونه را پای سوالو مالک ابن سنان رضی الله عنه راضی د نبی صلی الله علیه وسلم په زخمونو باندې کومه نفرت وا دغه زخمونه مبارکونه غینه په خپل جبه باندې راخلی سټی دي کته بیا نه چې په خپل دند تیرې نبی صلی الله علیه وسلم چورته وکتل چې د زما دینه کته نه چې تیرې مبارک تو فرمایل کما وجود سره چې زما د وجود یینه ولګیدا حرم الله علیه النار په دسی وجود باندې الله تعالی اور حرامای د جهنم اے مالک ابن سنان
رضی الله عنه پتا بند جهنم اور حرام شو. طلحه رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم مدد کوي مبارک ته فرمای څوک چې غواړي چې په مختز مکه باندې ز شهید وګورم هغه د طلحه رضی الله عنه ته وګوري دا په مختز مکه شهید دی لګروسته بیا دی شهید شو. ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم پر مخ کې غ مغفر ورغلې دی هغه په خله لګي په خلی رو باسي چې زور ورکو دا یو غاخ د مخه ته دا یو خطو هم مغفر یو راوست هغه بل پاتې دی چې هغه تخله ورخ وکي چې زور ورکي دا بل غاخ پسې مو وته هغه مغفر د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک د مخونه راوست. نبی صلی الله علیه وسلم په دغه زخمی حالات باندې حضرت علی رضی الله عنه چې کوم دی وزینه وبراوړي د دې پاره چې نبی اسلام په حالات زخمی توپ کې دی او بوس کی وارک چې په خلوله غولا خپل او بو بدبودار وي وارک ته داسې وبزنس کم باقی پر هرونو چباینه لګیدلې و مبارک پیغه پر هرونو نه هغه خپل وینځلا په دغه ځای کې نبی صلی الله علیه وسلم مبارک ناشته. یو صحابي مبارک فرمای چې ما د سیو کتل د مغفر کې دنه نبی اسلام چې کله لا مغفر ته نو لړکړی شوی او د په دې زخمی حالات باندې پروتو چې ما ته د سیو کتل ما د سترګو نو پیژاندو چې نبی صلی الله علیه وسلم هم دارې دا کم بل څوک چې شهید کړی شوی دا نبی صلی الله علیه وسلم نه دا مصعب بن عمر زانو کې دیش که شکل او صورت کې سره یو د چې څنګه وکتل نبی اسلام هو پیژاندو چغه ولګولا اے صحابه کرامو نبی صلی الله علیه وسلم جون دې دې فرمایي نبی اسلام ته وکتل چې خاموش شه مو آیا وای ما چغه لګولې و دا چغه چې بیا به صحابو کې اوریدل شو چې نبی صلی الله علیه وسلم مبارک ژوند دی شهید شوی نه بیا ټول راپورته شو داسې د زړه د اخلاص او جنگیدل داسې د زړه د اخلاص دا چغه داسې چغه وا کتا سو فکر کړی دا ماران زم د سری لړمانان دا چې جمع راځي د جمی په ابتدا باندې په اسمان کې یو کړس کیږي د دې کړس سره د دونه غساخیږي صاحب کې خو لکه ګرځیدای نشي سمړه ولنه کې پراته بلاره کوڅه کې دی او قتل تاسو نقصان نه درګي موږ په خپل تجربه کړې په صح جمی کې عمر ما قتل د سرور وبخوزیده کتاب او تسویل چې چل نشو کولای او کله چې بیا د اسپرلې موسم راشي دی اسمان کې بیا یو کړس کیږي د دې کړس سره بیا په دیو کې خپل ساره لګي بیا راوچتيږي دغه څه ساج کم دی الله تبارک وتعالى د صحابه کرامو کرا بیا ژوند کړ د आवाज سره او د دغه چغې سره بس بیا نه دی بویدل غوښ څوک په مخه ورغل نو سره دیواله کافرانو ته چې پته ولګی چې صحابه کرامو حوصله بیا بلند دي د دې سره جنگ څوک نشي کولای دغه ځای پورې جنگو چې موږ سره وکړو اخوته نور زموږ قوت او طاقت نکېږي مجبور شو په دې باندې چې میدان پرې وتختی که صحابه کرامو بندا आवाज داسې د خوشاله आवाज چې بیا چا ځان ته نه دی ګټلی نبی له صلوات و سلام صحابه په غیرت سره او جرأتمندۍ او بهادرۍ سره بیا جنگ تور کوش عمر الله مبارک تور بل راخلی کافرانی مجبور کړل د میدان او تختیدل نبی له صلوات و سلام مبارک یو غټي ته پورته کېدل غختل داس یو غونډه شانتوا مبارک زخمیو نشه پورته کېده حضرت طلحه رضی الله عنه نبی له صلوات و سلام مبارک ته لاندې کېناستو مبارک په وګو باندې قدم کېغو خپل وګو مبارک باندې برکو نبی له صلوات و سلام ټول خلکو ته لاله دی आवाज نه مخ کې دا کوم आवाज چې بدرته ویل چې د صحابي وو دینه مخ کې نبی رسول الله هر چاته आवाज کاو حلم الیا ما طرف تراشی صحابه کرام بیا نبی صلی الله علیه وسلم مبارک طرف تر روان دي دغه ته کې بیا نبی صلی الله علیه وسلم ورته ترغیب ورکړي صحابه کرام په جنگ باندې بیا آماده کړي بیا صحابه کرام چې کوم دي او خپل حوصله سره جنگي دا د احد ډیره غمجنه او ډیره دردناکه واقعه ده چې مورخین کرام په تفصیل سره دا لیکي ډیر فبستن او تفصیلا نور په کوم ډیر تفصیل پاتې دي بیا دي کې بعضی منافقان چې کوم مرداریدل پاوی باندې چې کوم صحابه کرامو گزارونه کول د یو منافق او حالات چې سره ذکر کړي نو یو جمعه تقریبا فاغي باندې لګي ډیر تفصیل دلته نورم باقی شته ده نبی صلی الله علیه وسلم دغه شهداء احد علی رضانو مقرر کوي لکه وګوره د آثارو کې شهداء حالات واخله چې څه حالات دي زما صحابه کرام په څه حالات باندې دي چوش مارل شول او یا صحابه کرام په دې احد کې چې کومه هغه قربان شي 70 کسان صحابه کرام دا په شهادت